الله او د الله پرشتي چې کوم دی پرې متسحرینو پیشمنی کوونکو باندې خپل رحمتونه راوړي. الله برای راست پرې پیشمنی کوونکو باندې رحمت راوړي او دا پرشتي د رب کائنات نه د رب ذوالجلال نه چې کوم دی نو سوال کوي ستا د رحمتونو دپاره، ستا دپاره چې کوم دی نو استغفار کوي. نو ته اوس دې ته لږ سوچ وکړه چې د روژې برکات پیشمنی طرف ته منتقل شول. نو بعضې خلک چې کوم دی د غفلت په بنا باندې پیشمنی نه کوي. یاره ماښام لنډې شپې دي، ماښام مې خوراک کړی اوس چې کوم دی پرې لنډو شپو کې زما سهار خوراک نه کوي، ولې ځان له خوب خرابوي؟ نو یوازې خېټه مړول خو نه دي، یوازې خوراک کول خو نه دي، یوازې چې کوم دی نه خپله لوږه بوجا وهل خو نه دي که نه. د مسلمان اصل نظر خو به دا په آخرت باندې، د مسلمان اصل تصور او سوچ چې کوم دی نو دا بر ثوابي الله رضا کول وی. نو ته به ګورې که چېرته خوراک کې الله ستا نه رضا کېږي خوراک کوه، که په نه خوراک کې ستا نه الله رضا کېږي خوراک په نه کې. الله فرمیل د ورځې به یې نه کې، موږ بلکل ربه نه به یې کوو، ستا په دې کې رضا ده موږ به ځان وږی تږی چې کوم دی نو ساعتونه ماښامه پورې خوراک په نه کوو. وجه کله د الله رسول فرمیل چې الله د پیشمني په خوراک کې برکت غورځولې او دا ضروري نه ده چې یو انسان په مړه خېټه خوراک وکړي. انشاءالله مخکې روایت را روان دي د الله رسول فرمایي یو ګوټ اوبه اوس کې خیر دی، او بیا د الله رسول اخر کې فرمایي چې خیر دی یو کجور راواله دا اخره، خو ثواب اصل شی ثواب دی، د آخرت ثواب در نه چرته کې پاتې نشي، د ثواب نه محرومه پاتې نشي. نو د الله رسول فرمیل چې الله په خپله باندې بذات خود او د الله پرشتي پرې پیشمني کوونکي باندې چې کوم دی نو رحمتونه رالیږي. نو پرشتي د رب نه سوال کوي او الله برای راست پر انسان باندې چې کوم دی نو دا رحمتونه راووري. نو دا څه معمولي اجر خو نه دی چې د الله رحمتونه په دغه ټیم په تا باندې راوورېږي. او دغه شان دی چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی چې د ده نه مختلفو ځایونو کې دا روایت چې دی نو دا د رسول الله مبارک نه را نقل کوي. حضرت عرباز ابن ساریه رضی الله عنه، حضرت عرباز ابن ساریه رضی الله عنه فرمایي دعانی رسول الله صلی الله علیه وسلم الی السحور فی رمضان. یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال دعوت را کر رمضان کې پیشمنی زه پیشمنی کړی، پیشمنی خوراک تراو بللم رمضان مبارکی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه الفاظ استعمال کړ غور سروار رسول الله مبارک دانه راځه خوراک وکا یا راځه پیشمنی وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ اسی استعمال کړل وی حلم الى الغذاء المبارک الګ راشب مبارک خوراک لا برکتی غذا لږ کم نه راشه وخرا. نو ردی زنه پته ولګیدا رسول الله مبارک دیتا برکتی غذا چې کم نه زه په زبانه فرمایل. نو دا د روزي هغه فضیلت ته چې مونږ وی د ورځې را لوخې د ډېر ثواب د پاره تنگ دی. نو چې کله الله پر روزه باندې انتهایی ثواب ورکي د ورځې را لوخې تنگ دوانه طرفینو طرف ته مختلف اطراف طرف ته چې کوم دی نو روزي تجاوز وکړه او د ځان سره بلا سيزونه چې نو دا برکتی وګرځول چې دا حسن لغیره دی نور سيزونه د ځان سره چې کوم دی پاګه کې حسن پیدا ک. نو دلته الله رسول چې کوم دی نو دې ته برکتی خوراک فرمایو او دا غي سره سره چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو بل امر دارا نقل کوي چې رسول الله مبارک خپل امت ته چې کنده پیشمنی ورکولو ترغیب ورکړی ری. نبی علیہ السلام فرمایل استعینوا بطعام السحر علی صیام النهار والقیلولة علی قیام الليل. تاسو چې کنده ورځې کوم روزه نسی نو د ورځې د روزې په نیولو کې تاسو قوت حاصل کړئ په پیشمنی باندې، یعنی پیشمنی وکړئ چې بیا د ورځې تاسو ماښام پر روزې باندې قوت حاصل کړئ. او دغه شان د غرمې قیلوله لغون ته کې آرام کول یو خاص چې کوم دی نو خوب کول پرې باندې تاسو د شپې نوافلو لا پاغې باندې نوافلو باندې قوت حاصل کړئ. یعنی دې ټیم کې لګه قیلوله وکړه چې د شپې بیا نوافلو ته پاسې چې بیا تا د پاسېدو کې چې کوم دی نو تکلیف او رکاوټ هم نه او ته چې کوم دی نو بیا خوب دې هم نه څنګه. نو دلته کې رسول الله مبارک کوم ترغیب ورکا چې تاسو د پیشمنی په خوراک یعنی د ورځې روزې له قوت چې نو دا ورکي. او دغه شانتي د حضرت عبد الله ابن حارث رحمت الله علیه د چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو صحابي نه نقل کې خو صحابي نوم ورته نه معلوم نور ورته دومره خبره معلومه ده چې ماته یو صحابي د الله د رسول یو صحابي چې کوم دی نو داسې فرمایلو او هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت را نقل کړو. نو دی عن رجل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د یو سړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه را نقل کړي قال دخلت على النبي صلی الله علیه وسلم وهو يتسحر. زه رسول الله مبارک خواله ور داخل شم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ټیم کې پېشمنه کو. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته فرمایل چې انها برکتون، دا پېشمنه او برکت اعطاکم الله ایاها، خدای پاک دا خاص تاسو له درکړی دی، نو فلا تدعوه، دا پرېږدئ چېرته مه ګورئ، دا پرېږدئ ما، یعنې دا د خدای یو تحفه ده ستاسو سره، الله تاسو له یو تحفه درکړې نو دا پېشمنۍ ترک کوئ مه، دا چې کوم دی نو پرېږدئ مه. دې ځای نه پته ولګېده که په دې کې اجرونه نه وې، په دې کې الله رحمتونه نه راورېدې، نو بیا به رسول الله مبارک امت له ترغیب نه ورکو. نو بعضې خلک د غفلت شکار شي، دیو چې کوم دی خپل خوب نه ورانئ، هغه خوب له ترجیح ورکي، نه قدم په قدم باندې ګوره چې مونږه دې خبرې ته لږ سوچ وکړو، دا خبره زموږ ذهن ته ورپرېوته چې دین چې کوم دی نو دا د اتباع څیز دی، دین د اتباع څیز دی چې شریعت زموږ نه په ټیم کې څه غواړي او موږ له په ټیم کې څه کول پکار دي، نو هغه ټیم کې به ته ګورې چې شریعت ستا نه کومه مطالبه کوي بس هماغه کار کوه. په دې وجه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل السحور کله برکہ، پیشمنه مکمل سراسر چې کوم دی نو دا برکت دی، فلا تدعوه، دا پرېږدئ ما. و د یو انسان ذهن ته به دا راله چېره زه غریب یم، زه خو رو جماعت رسنم ومم، زما کور کې خو څه خوراک شته نه، نو لہذا چې خوراک شته نه نو زه به دا اجرونه څنګه راغونډ کړم. د پیشمني د الله د رحمتونه چې راورېږي، چې الله نبي وفرمیل چې د الله پرشتي او الله په خپله باندې پرې متسحرینو باندې رحمتونه راورئ، نو اوس دا اجرونه به څنګه حاصلوم؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل فلا تدعوه، دا پیشمنه پرېږدئ ما، ولو ان یجرع احدکم جرعة مما، اگر که په تاسو کې یو سړی یو ګوټ د اوبو ولې وانلي، یعنی یو ګوټ اوبه د پیشمني په اراده باندې چې کوم دی نو وکړه، نو الله به دغه اجر تعالی درکړي. دا د فرشتو د رحمت دعاګانې، دا د الله برای راست رحمت، دا به خامخا په تاسو باندې راځي. او د هغې سره فإن الله عز وجل، ذکر الله رسول فرمایل چې الله تعالی او ملائکته او دغه فرشتې یصلون علی المتسحرین، دا په خپله باندې په پیشمني کوونکو باندې چې نو دا رحمتونه راورئ. او د هغې سره سره که یو انسان کله د خوراک نور څه نه وي، ماښام نه ډېری خیر دی او کجوره د ځان سره کېږي، پیشمني په ټیم باندې پاسېره به د پیشمني په اراده باندې چې یاره زه به سبا روژه نسم، دیر یو کجوره چیرې نو دا وخوري، الله به د اجرونه دله ورکړي. په دې وجه نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي، روایت د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی، حضرت ابو هریره فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل نعم السحور المؤمن التمر، یعنی دا کجوره چې کوم دی د مسلمان دپاره څومره بهترین پیشمنی دی، دا د غریب زړه رسول الله مبارک وساته چې کجوره د مسلمان دپاره څومره بهترین پیشمنی دی. مطلب دا دی که ستا سره کور کې د خوراک څه نه وي، نو د پیشمني د اجر نه ځان مه محرومه کوه، بلکې دا کجوره چې دی نو دا اخره دی او زبردست پیشمنی دی، خفیف پیشمنی دی، او بل د ارزان پیشمنی دی، ځکه چې کجوره د دې وس اکثر د خلکو رسی، او که د دې هم نه رسی نو شاته روایت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمیل چې که چېرته یو ګوټ اوبه هم یو انسان وکړي، نو بیا دا ګوټ اوبه هم د پیشمني په اراده باندې وکړي چې د دې د ثواب نه شي نو دا محرومه نه شي. نو لہذا په دې باب کې رسول الله مبارک مختلف روایت چې کوم دی نو را نقل کړي دي، علماو پرې باندې د مختلفو صحابو فضائل چې نو دا راغونډ کړي دي. بهر کې ابدا یو موټی به طورې نمونه چې د رسول الله مبارک څه نه څه روایت، هر یو روایت زموږ او ستا غوږونو ته راورسي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام قدم په قدم باندې د امتي چې کوم دی هغه رهنمایي چې نو دا فرمایلې ده. او خصوصا روژه کې تاسو ولې شاته روایت وکړئ چې کله به د نبی علیه الصلوۃ والسلام عادت مبارکه راو چې رمضان به نو راغلی، د رمضان نه ورځ مخکې وی صحابو ته پوره نصیحت وکړو، د دې میاشتې هغه نقشه به ورته راښکوله دپاره چې صحابه کرام دا میاشت ډېره زیاده په تول سره چې کوم دی نو دا صرف ام څنګه چې د پیشمني مطابق د نبی علیه الصلوۃ والسلام مختلف روایت دي، دغه شان د امت د رهنمایي دپاره نبی علیه الصلوۃ والسلام د روژې په آخر کې د ډېر روژماتې په ټیم کې هم صحابو ته او د امت ته چې کوم دی نو خپل ارشادات او پیغامات چې نو دا پرېښودي دي چې امتي باندې خدای یو زبردست میاشت راغلی ده، نه هر یو ادا پکې د پیغمبر کوه چې تا ته الله تعالی کامل چې کوم دی هغه اجرونه درکړي، ځکه دا میاشت دا صرف چې د نیکو راغونډولو یو سیزن دی، د هر یو څیز لپاره خپل سیزن یې دا د نیکو اعمالو ګټلو سیزن دی. نو د رسول الله مبارک د روژماتې په ټیم کې هم څه ارشادات دي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام روژماتې په څه طریقې سره کړی، روژه چې کوم دی نو په څه شي باندې ماتول دا مستحب دی او د رسول الله مبارک سنت طریقه ده. روژه چې کوم دی نو فوراً د بانګ سره ماتول،
یره که پرې کې تاخیر کول دي همدغه شان د پېشمنۍ د وخته کول که وروسته کول دي پرې کې مختلفې سنت طریقې دي رسول الله مبارک او نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغو سنتو باندې د دې امت بقا چې کوم دی نو ګرځولې ده. تاسو به اوس وایئ چې سهار نه ماښام پورې روژه ونیوې شوه بس که اوبه دې وڅکې او که یار سره وکړه روژه دې ماته کړه سی چلو شو یار یو 15 منټه مخکې او وروسته روژه ماته کړه سی چلو شو نه دې که ډېر چل کېږي. رسول الله مبارک پرې باندې د امت بقا چې کوم دی نو دا ذکر کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل حضرت سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا یزال الناس بخیر دا خلق په همیشه لپاره په خیری زماره امت په همیشه لپاره په خیری معجل الفطره تر سو پورې شریو فورا هغه روزه ماتي. یعنی مثال به تور باندې اذان ټیم دی ماخام ټیم داخل شو د ماخام ټیم چې څنګه داخل شنو فورا پرې باندې شي نو دا بیا روزه ماته کا و چې تا فورا روزه ماته کړه نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې دا امت په همیشه لپاره په خیری دی له بې خیری چې نو دا ناراضي. نو وسوګوره مونږ ته د دې سنت او د دې طریقې اړو پته نه پرې باندې رسول الله مبارک زمونږ خیر چې کم دی نو له پاسه مبني کا چې دا امت په همیشه لپاره په خیری نواز خلک چې کم دی اکثر بانګ وایو د هغې مانځنه وروسته بیا په قلاره غونته کې روژه ماته کوي نو دا کار چې کوم دی دا د اغیارو دی دا د روافظو دی او دغه شانتې د اهل کتابو دی. مسلمان سړي ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا پیغام پرېښودی بانګ سره یعنې د ټیم د داخلېدو سره فورا چې کوم دی نو دا روژه ماتول. او دغه شانتې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بل روایت دی روایت چې کوم دی نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو کړی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل او روایت هم چې کوم دی حدیث قدسی دی چې قال الله عز وجل نبی علیه السلام فرمای الله تبارک وتعالی فرمیل چې ان احب عباد الی زما په بندگانو کې ما ته محبوب خلق چې کوم دی نو هغه آجلهم فطرن چې دا روژه ماته فورا کوي. د فورا نه مطلب ګرېدانې چې ټیم نه داخله او ته روژه ماته کا د فورا نه مطلب دا دی چې ټیم داخل شو د هغې نه وروسته چې کوم دی نو پرې کې تاخیر مه کوه. نو الله ته محبوب بندگان هم داري نو کله کله په یو خبره باندې انسان خدای ته ورنږدې کیږي او انسان د الله تعالی محبوب ګرځي خو چا ته هغې پته نه وي هغه ذرایع او لارې انسان ته چې کوم دی نو دا نه معلومي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی نو فرمیل او دغه شانتې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بل روایت دی هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه السلام فرمایي لا یزال الدین ظاهرا دا دین به همیشه لپاره غالبي. ګوره معمولی خبره ده خو د دین غلبه چې کوم دی رسول الله مبارک په هغې باندې وفرمیله چې همیشه لپاره به دا دین غالبي معجل الناس الفطره تر څو پورې چې دا خلک فورا روژه ماتې کوي یعنې د ټیم د داخلېدو نه فورا چې کوم دی نو وروسته دا روژه ماتې کوي. ولې لأن اليهود والنصارى یؤخرون ځکه یهود او نصارا همدغه شان دي زموږ د دور روافظ شیعګان دا چې کوم دی نو وروسته روژه ماتې کوي. نو په دې کې د دې خلاف ورزي ده او موږ هلته په باب د پېشمني کې ووي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې زموږ او د اهل کتابو د روژې په منځ کې دا فرق چې کوم دی نو د پېشمني دی تاسو پېشمنۍ دا مه پرېږدئ او همدغه شان دي چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپله ادا سوه د رسول الله مبارک خپل فعل چې کوم دی نو دا سو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به فورا روژه ماتوله او که په هغې کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام تاخیر کو. د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی دی چې کوم دی نو فرمایي ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ما چرته هم نبی علیه الصلاۃ والسلام نه لیدلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منځ کړی او بیا وروسته روژه ماته کړې نه. رسول الله مبارک همیشه لپاره اول روژه ماته کړې ده او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا ماښام منځ کړی ولو علی شربة من ماء اگر که په یو ګوټو به سره ولې نه یو ګوټو به یې کړي خو روژه اول ماته کړې د هغې نه وروسته چې کوم دی رسول الله مبارک هغه بیا د ماښام منځ چې دی نو دا کړی دی. دې نه اخوا چې کوم دی بعضې روایت د رسول الله مبارک نه داسې هم روایت شوي صحابو را نقل کړي ځکه د صحابو په دې امت باندې لوی احسان دی چې قدم په قدم د رسول الله مبارک ارشادات را نقل کړي او د امت ته یې پرېښودي په هر یو څیز کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمونه ده. دا خبره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو فورا روژه ماته کړې خو روژه رسول الله مبارک په څه باندې ماته کړې ده یاره که په دې کې موږ ته سنت طریقه میلاو شوه نو دا به ډېره زیاته ښي ځکه یو کار سړی کې روژه ونیوه خو چې دا روژه هم سړی په سنت طریقې باندې ماته کړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام روژه په څه باندې ماته کړې عموما نو په دې باب کې هم د رسول الله مبارک نه روایت دي
ګوره دا لازمي نه ده چې تر یو خاص څیز باندې روژه ماته کړي. روژه په هر حلال څیز باندې ته ماتولی شي، خو یو کار چې هغې کې ثواب ډېر زیات دي هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړی. نو حضرت سلمان ابن عامر د ده نه یو روایت دی، دی د رسول الله مبارک صحابي دی، دی فرمایي اذا افطر احدکم، چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل په تاسو کې یو سړی روژه ماتوي نو فلیفطر علی تمر، دی په کجوره باندې روژه ماتوي، فانه برکت، ځکه دی روژه کې د تمر کې چې کم دی د کجوره کې برکت دی. نو چې هلکه کجوره کې هم برکت دی، روژه هم برکتي څیز دی، یو برکت تی مات که په بل برکت باندې. نو په دې وجه د الله رسول فرمیل چې برې خرمه باندې په کجوره باندې روژه دا ماتوي. اوس که یو سړی داسې چې غربتي د کجوره نشي د وس چې کم دی نو نه رسي، یا په یو داسې ځای کې چې هلته کې کجورې دته میسرې نه وي دته میلاویږي نه، نو فإن لم یجد تمرا، نبی علیه السلام فرمیل که تاسو کجوره نه مومئ نو فلما، بیا د اوبو په ګوټ باندې روژه چې نو ماته کوي، فإنه طهور، ځکه را پاکولو والا څه دی، ځکه چې یو انسان دا روژه په خوږ څه باندې ماته کوي په کجوره باندې، دا د رسول الله مبارک طریقه ده. بیا کم از کم یو انسان دا کجوره نه مومي نو دی د اوبو ګوټو کې چې د لوږې هغه حرارت چې کم دی نو دا لږ دباو شي او ختم شي، نو د هغې نه وروسته بیا د اوبو په ګوټ باندې روژه ماتول. همدغه شان د پرې باب کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه یو روایت دی، ځکه دی د رسول الله مبارک سره ډېر نږدې ډېر وخت پاتې شو. دی فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر قبل ان یصلي، نبی علیه الصلاة والسلام به ماښام د لمونځ نه مخکې روژه ماته کړه علی رطوبات، پر رطبو باندې، رطب تازه کجورو ته ویلی شي، کمې چې ونې نه دا تازه راوشو کولی شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به پر رطبو باندې چې دی نو دا دغه ماته کړه روژه ماته کړه. او فإن لم تکن رطوبات، کله کله خو په هر ټیم کې رطوبات نه وي، یعنی رطب تازه کجورې خو نه میلاویږي، نو که تازه کجورې به نه وي ځکه روژه خو موسمونو کې بدلیږي را بدلیږي، کله به راسي چې ونو به کجورې نیولې تازه وي، کله به راسي چې رستور مال وي. نو فإن لم تکن رطوبات، کا رطوبات بنوي تازه کجورې بنوي، فتمرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تمر هغه کجورو ته ویلی شي چې را شو کولی شي او د دې لږ وخت شوی، نو په دې باندې به روژه ماته کړه. او د هغې سره سره که چېرته دا به هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته میلاو نه شول، فإن لم تکن حصا حصوات مما، رسول الله مبارک په یو څو ګوټونه د اوبو نه چې کم دی نو دا وکړل، په دې سره به روژه چې نو دا ماته کړه. او دغه شانتې دا خبره چې رسول الله مبارک مسلمان له خو پکار دی چې په هر یو څیز کې د پیغمبر طریقې چې نو دا لټوي. امام مالک رحمت الله علیه غالبا یا امام احمد بن حنبل دی، دله چا خربوزه راوړه، یو کس ول راوړه په غزیه باندې پرته د خوړنه، بیا ته شاګرد تاسو کوي وې ما خربوزه راوړی رک یاره مال لري طریقه نه معلومه، ځکه چې زموږ علاقه کې را خلک په دوه قسمه باندې خوري، داسې راوتړي ماتې کې داسې د هغې نه پرې داسې را ماتې او خوري، او بعضې خلک چې کم دی نو داسې په چړه باندې وړه وړه کي. ما ته په دې باب کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت په نظر باندې رانغی چې نبی علیه السلام په کومه طریقه باندې خوړلې وه، نو لحاظ ما په دې وجه باندې پرېښوده. مسلمان سړی به د پیغمبر طریقه په هر څه کې لټوي. و رسول الله مبارک د وخته روژه ماته کړه، کجورو باندې ماته کړه یا په اوبو باندې ماته کړه. یاره که یو سړی په کجورو باندې روژه ماتوي نو څو کجورو سره دا ماته کوي دی کې چې کم دی نو صحیح طریقه را سره. نو په دې وجه باندې چې کم دی مسند د ابي اعلی کې یو روایت دی، هغې کې چې کم دی فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیه الصلاة والسلام به یحب، دا خبره خوښوله، ان یفطر علی 3 تمرات، چې په 3 کجورو باندې رسول الله مبارک چې کم دی نو دا روژه ماته کوي. او شیئن، یا که کجوري بنوي په دا څیز باندې چې کم دی نو ماته کي، لم تصبه النار، چې هغه په اور باندې نه پخ شوی، په اور باندې نه پخ شوی کجوري نه. منګه بیا وی چې رسول الله مبارک په یو څو ګوټونه د اوبو وکړل، یا کم از کم په داسې باندې روژه ماتول چې دا په اور باندې نه ټچ شوی، یعنې فروټ وغیره اور دې ته نه ور رسېدلی. په دې څیزونو باندې خو 3 عدد سره، په 3 عدد سره به رسول الله مبارک خوښول چې په دې سره دی روژه ماته کي. نو اصیل خلاصه خبرې دا راوته، اصیل خلاصه چې روژه په هر حلال څه باندې ته ماتولی شي، خو نبی علیه الصلاة والسلام طریقه یا ثواب چې پسې کې ډېر زیات دی. اول رطوبات تازه کجوري، بیا هغه کجوري چې تمرات دي اگر ستوره، یعنی دا مخکې شو کولی شي، د هغې نه پس چې کم دی نو اوبه، د هغې نه پس چې کم دی نو داسې یو څیز چې هغه په اور باندې نه پخ شوی، په دې باندې روژه ماتول دا د ثواب څیز دی. نو ما دې پورې خبره نن وکړه چې د روژې برکات دومره سیواري، د روژې برکات دومره سیواري
چې دا خو په خپله باندې د دې په ذات کې اوسن پروت دی، خو دې د ځان سره اخوا رېخوا غیر چاپېر اشیاو طرف ته خپل برکت منتقل کا. لکه تاسو د پېشمني د برکاتو مطابق د رسول الله مبارک روایت هم اورېدل، دغه شان د روجمات مطابق د رسول الله مبارک روایت هم چې کوم دی نو اورېدل. الله دې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو په صحیح معنو کې چې کوم دی نو پیروکار وګرځئ، او د رمضان مبارک هر لمحه او هر هدارې الله زموږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې هغه اختتام او سر ته ورسوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.